बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ویډیو لیکچرز یو نوې سیریز شروع کړې ده په کم کې چې موږ د تیر شوي 5 ساله پیپر موست امپورټنت کوېسچنز ډیسکس کوو د هغه ویډیو سیریز دو ویډیوز الریډي شو دي نن به د خیره موږ درېمه ویډیو کوو په درېمه ویډیو لیکچر کې به موږ د 2030 فزکس موست امپورټنت کوېسچن ډیسکس کوو چې هغه څه ده state Newton's third law of motion why action and reaction cannot neutralize each other وای نیوټنز third law of motion statement ولیکي چې دا نیوټنز third law of motion مونږ ته سوی او بیا دې پارت بی دی چې په نیوټنز third law of motion کې اکشن او ریاکشن یو بل ولې نه کینسلي اکشن او ریاکشن یو بل ولې نه نیوټرلایز کوي نو اول سره موږ نیوټنز third law of motion لږ ډیسکس کوو چې دا مونږ ته سوی دی سټیټمنټ سره نو سټیټمنټ سره فار ایوری اکشن there will always be equal and opposite reaction وای دا هر یو اکشن با همیشه یو عمره او اپوزیت ریاکشن یعنی دا هر یو عمل با همیشه یو عمره او اپوزیت رد عمل کلیر شو دا هر یو عمل با همیشه یو عمره او اپوزیت رد عمل فار ایگزامپل مثلا دلته زمون سره یو دیوال دی سره یو دیوار دی په دې دیوار باندې لیټس سپوز د زمون سره یو دیوار دی او زمون سره یو جیم بال دی سره یو جیم بال دی دا جیم بال مونږ راوغستو او دا دیوارم پی وښتو دا دیوالم پی سکو وښتو نو چې کله مونږ په دې جیم بال باندې دا دیوال ولو نو دا جیم بال با از ان اکشن په دې دیوال باندې فورس اپ لګی دا جیم بال با از ان اکشن په دې دیوال باندې فورس اپ لګی لیټ سپوز دا جیم بال دلته از ان اکشن په دې دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګی مثلا 10 نیوټن فورس لګی نو از ا ریاکشن بعد دا دیوال په دې جیم بال باندې هغومره فورس لګی خو په اپوزیت ډایرکشن کې په څه ډایرکشن کې په اپوزیت ډایرکشن کې یعنی دا دیوال به بیرته په دې جیم بال باندې هغومره فورس لګی خو په اپوزیت ډایرکشن کې نو ځکه دلته موږ لیکو چې -10 نیوټن دا ماینس ساين به موږ ته دا شو کوي چې دا ریاکشن بعد د اکشن په اپوزیت ډایرکشن کې کلیر شو نیوټنز third law of motion موږ ته سوی چې دا هر یو اکشن دا هر یو عمل به همیشه یو عمر ریاکشن یو عمر رد عمل خو په اپوزیت ډایرکشن کې نو کله تاسو ګورئ از ان اکشن دا بال په دې دیوال باندې فورس اپ لګی نو از ا ریاکشن بعد دا دیوال پر دې بال باندې ماینس اپ لګی یعنی دا بال کبر دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګی نو دا دیوال با په دې بال باندې هم 10 نیوټن فورس لګی خو په اپوزیت ډایرکشن کې نو ځکه مونږ ته وایي چې فار ایوری اکشن there will always be equal and opposite reaction clear شو explanation consider a rubber ball which is hit on the wall یو جیم بال راوالا یو ربر بال راوالا په کوم باندې چې مونږ یو دیوال ولو when the ball strike with the wall کله چې دا دیوال کله چې دا بال د دیوال سره ټکراو شي as an action نو بطور عمل با it apply force اپ دا بال با په دیوال باندې فورس اپ ولګي مثلا دا بال په دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګي while as a reaction جبکه بطور رد عمل as a reaction the wall will exert the same force on the ball but in opposite direction as an action دی بال پر دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګو دا دیوال به هم بیرته په دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګي خو په اپوزیت ډایرکشن کې due to which the ball will bounce backwards داګه د وجنه دا بال بیرته راوتم بي او که تاسو خیال کړئ که تاسو د دیوال ته دا بال سلو ورولئ نو بیرته دا بال سلو راتم بي او که تاسو دا دیوال په دیوال باندې تیز ولئ نو دا بال به هم بیرته سره رسی تیز به مونږ ته راسي یعنی دا بال کبر دیوال باندې ډیر فورس لګی نو دا دیوال به هم په دیوال باندې بیرته ډیر فورس لګی نو دا زموږ سره نیوټنز third law of motion که تاسو خیال کړئ کله کله تاسو غباره و پړسوي او بیا دې غباره د خپل تاسو ونه تړئ او د کسي پرې دی نو که تاسو خیال کړئ دا غباره الوزي دا ولي از ان اکشن د دې غبارې نه د هوا بار ته راوځي او از ا ریاکشن دا هوا د غبارې لا په اپوزیت ډایرکشن کې دی کور کوي مثلا دا غباره ده او هوا دې په دې ډایرکشن کې راوځي نو هوا از ان اکشن په دې ډایرکشن کې راځي او از ا ریاکشن د غبارې په دې ډایرکشن کې دی کور کوي نو دا هم اکشن او ریاکشن دی کلیر شو دغه شان مسائل چې کله برزي نو په دې کې دنه چې کم فیول وغیرہ سوزي کم تیل وغیرہ ارڅ چې هغه پکې سوزي نو هغه د وجنه دوه جنریټ کیږي لوګي جنریټ کیږي
او دغه لوګي از ان اکشن په های سپیډ سره لاندې راځي او از ریاکشن د دې مزایل لپاره د کور کوي نو مزایل چې برځي دا هم په اکشن او په ریاکشن باندې زی اوس په دې کوېسچن کې پارت پی دا درکړی دی چې را په نیوټنز تھرد لا اف موشن کې اکشن او ریاکشن دا یو بل کینسلې ولینا په نیوټنز تھرد لا اف موشن کې اکشن او ریاکشن یو بل کینسلې ولینا نو که تاسو ماته لږ ګورئ د دې مطلب څه دی اکثر په ام سی کیوز کې داسې راځي چې why the action and reaction in Newton's third law of motion do not cancel each other نو لږ ماته تاسو توجه شئ سوی مونږ ته لیټس سپوز دلته لږ وګورئ نیوټنز تھرد لا اف موشن کې مونږ ته څه وایي چې اکشن او ریاکشن به یو عمره خو په اپوزټ ډایرکشن کې وي اکشن او ریاکشن به یو عمره خو په اپوزټ ډایرکشن کې وي نو زه مثلا دلته څه چل وکم دلته یو باکس والم دلته یو باکس علم او په دې باکس باندې دوه فورسز لګي یو عمره دي خو په اپوزټ ډایرکشن کې دي لیټ سپوز دا فورس په دې ډایرکشن کې لګي 10 نیوټن دا دی او دسی په یو فورس لګي چې 10 نیوټن دا هم دی کلیر شو اوس کما تاسو کوی دا F1 شو مثلا او دا F2 شو F1 او F2 یو عمر دي خو په اپوزټ ډایرکشن کې اوس که تاسو په دې کیس کې دلته وګورئ کوم اوس ریزلټنت فورس معلومو ټوټل فورس معلومو مشکل بکو F1 F2 خو یاد ساتئ دا فورس دی پازیټیو واغستو نو دا نیگیټیو والا ځکه چې دا فورس د دې فورس په اپوزټ ډایرکشن کې دی نو لیټ سپوز F1 د 10 واغس پلس F2 سو والا ماینس 10 والا او تاسو پر 10 او 10 به یو بل کینسل کی پلس 10 او ماینس 10 یا د سیم کولای شي 10 په خپل ځای پلس ماینس 10 نو ټوټل فورس بدل د زمون سره راشي ریزلټنت فورس بدل د زمون سره راشي 0 راشي خو په نیوټنز تھرد لا اف موشن کې که تاسو ګورئ الته هم دوه ایکوال فورسز لګي په اپوزټ ډایرکشن کې لګي خو یو بل کینسلای نه الته هم دوه ایکوال فورسز لګي او په اپوزټ ډایرکشن کې لګي خو یو بل کینسلای ولی نه نو اخر دی ولی یو بل نه نیوټرلایز کوي ولی یو بل نه کینسلای مطلب توجه شي کدی کیس کې تاسو ګورئ کنه نو دا باکس چې کم دی دا ډبې په کم باندې چې دوه فورسز لګي 10 نیوټن او ماینس 10 نیوټن دا باندې دې طرف ته جنو بری طرف ته یعنی دا فورس او دا فورس به یو بل بیلانس کوي نو دا په ریسټ کی خو کدل د تاسو ګورئ دی خلک توجه شي دا دیوال دی دا زمون سره جیم بال دی از ان اکشن دا بال تی لګ دی خو ځکه راکوم چې تاسو سره دا ډایګرام اکشن او ریاکشن د شو کم لیټ سپوز دا بال په دیوال باندې 10 نیوټن فورس لګی نو از ا ریاکشن بیرتا دا بال د دیوال هم په بال باندې 10 نیوټن فورس لګی خو په اپوزټ ډایرکشن کې پس کې په اپوزټ ډایرکشن کې نو 10 نیوټن او ماینس 10 نیوټن کدل تاسو تاسو ګورئ په کار د چې څنګه دلته د دوانو فورسز یو بل کینسل کو ګورا یو فورس هم 10 نیوټن بلم 10 نیوټن یو پلس 10 نیوټن بل ماینس 10 نیوټن ځکه یو پلس 10 نیوټن او یو ماینس 10 نیوټن ځکه چې دا د یو بل په اپوزټ ډایرکشن کې دي نو دا ماینس ساين ما دلته اپوزټ ډایرکشن شو کوي چیرې دا فورس دې طرف ته دا بل دې طرف ته دلته کو ګوري دا کې سره یو فورس دسی دی او یو فورس زموږ سره دسی دی نو دوه اپوزټ فورسز دي دوه فورسز یو مرم دی او په اپوزټ ډایرکشن کې ملګي څنګه چې دلته کیس دی خو دلته هم په کار دی چې دا بال 0 دا بال په دې ځای باندې سټاپ وي په دې بال باندې ټوټل فورس 0 لګي دی او دلته دا بال بیرته نه راتم دی کنه خو دلته بال بیرته راتم دی نو اصل کې قصه دا مشرانو چې دلته دوه فورسز یو مر دي او په اپوزټ ډایرکشن کې خودي خو په یو باندې باندې لګي جبکې په نیوټنز تھرد لا اف موشن کې اکشن او ریاکشن په دوه مختلف باډیز باندې لګي اکشن دا بال په دې دیوال باندې کوي او ریاکشن دا دیوال په دې بال باندې کوي اکشن دا بال په دې دیوال باندې کوي او ریاکشن دا دیوال په دې بال باندې کوي نو د دې په پارت بی کې به تاسو بیان کوي چې را the action and reaction in Newton's third law of motion do not cancel each other because they exert on two different bodies ځکه چې دغه action او reaction په یو باندې باندې لګي دلته دوه فورسز په یو باندې باندې لګي ځکه یو بل کینسلې دلته دوه فورسز په یو باندې باندې نه لګي دا په دوه مختلف باډیز باندې لګي دا بال په دیوال باندې از ان اکشن فورس لګي او دا دیوال بیرته په دی بال باندې از ریاکشن minus f force لګي نو mathematical form زمون سره د نیوټنز third law of motion سره f is equal to minus f یعنی action is equal to reaction but in opposite direction اکثر په MCQs کې راځي چې دا mathematical form of Newton's third law of motion is f is equal to minus f is equal to minus f
تیر شو نو دا و زمون سره نیوټنز تھرد لا اف موشن چیرې دا هر یو اکشن با همیشه یو عمره او اپوزیټ ریاکشن او دا اکشن او ریاکشن با په دوه ډیفرنٹ باډیز باندې لګي نو دا به یو بل نه کینسل دا به یو بل نه کینسل یو بل به نه نیوټرلایز کوي